وای دا منمه چې ریاست ته مور مثال لري نو ما پښتون ته بیا څنګه خپله مور دښمنه ده او ځان په حقه وژنې تور ته تور او سپین ته سپین وای ځکه زمانه د ګیلمن نه ګیلمنه ده. پرون یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا په علاقه په تیراه په میدان کې پښتانه سرعام په رڼه ورځ باندې مخامخ وویشته دغه ظالم جابر نظام او بیا په خیبر پښتونخوا کې اپریشن کول غواړي. په هره ضلع کې د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د اپریشن په نوم باندې د معدنیاتو په نوم باندې یو اپریشن چې کوم دی د هغې منظوري شوې ده. او بل طرف ته زمونږ شاهد افریدی عرف د اسټبلیشمنټ دلال او د اسټبلیشمنټ کوترې د بیا د پښتنو په زړونو کې ځان له ځای جوړولو لپاره کوشش کوي او ناکامه کوشش کوي. دا هغه د اسټبلیشمنټ دلال چې د خیبر پښتونخوا په پښتنو باندې د اپریدو په خاوره باندې د اپریدو په لمنه باندې دا یو داغ دی. موږ به دا سپورټ کوو، موږ به دا چې کوم دی په زیرو باندې باوټ شو، موږ به د ده لپاره چغې والي د ده سره زوره موجبه کېږي. د تاسو ولې په کرکټ کې ناخلې دا هغه دله او هغه بې غیرته دی چې د د خپل کلي ملک نصیر کوکې خیل افریدی چې د هغه دپاره دی یو ټویټ هم نه کوي او نن بیا په خیبر پښتونخوا په تیراه باندې بیان جاری کړی دی. په دې وجه څه ده چې دا پښتنو نه بیا یو ځل بېوقوفه جوړوي او پښتنو راویښ شي که نه په هر ضلع کې د معدنیاتو دپاره اپریشن شروع کېدو والا دی او دا ټول پښتانه به دغه شانتې سرعام وژني او سرعام به دغه شانتې ولي مخامخ دغه ظالم جابر نظام او تاسو به ورته په دې غټو غټو باندې ګورئ نو پښتنو راویښ شئ.